یو کس وی عورت کو ڈیوٹی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ زنانہ نوکری کولے شي کنه، زنانه نوکری کولے شي، لیکن په داسې ځای کې چې د هغې حیا او د پردې د حفاظت صورتونه وي، او چې کله خلاف شرع ارتکاب کوي، د سړو سره پردو سره اختلاط وي، غیر محرم سره، هغه نه دی جایز. یو کس وی چې غصه قابو کولو تاسو وظیفه وغواړي. غصه قابو کولو لپاره په احادیثو کې بعضی صورتونه ذکر دي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو چې یو سړی غصه و. پیغمبر علیه السلام ډېر غصه و. پیغمبر علیه السلام ولیدو نو داسې ډنډې ته تېر شو، ویې فرمایل ورسره صحابه و، هغوی د الله د رسول الله خبرې واورېدې. وی ما ته داسې یو کلمه یاده ده، یعنی یو ټوکړه، یو کلام، یو جمله چې هغه سړی ووایي نو دې سره به دا غصه سړه شي. نو صحابه وی چې یا رسول الله صلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نو هغه کس لاړو، هغه سړي ته وی چې دا ووایه. به هر حال چې کله غصه شي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 3 ځله وایه. دویم د غصې علاج دا دی چې ولاړ یې نو کېنه، چې ناست یې نو په ځمکه سمله. دریم علاج دا دی چې اوبه وڅښه، ځکه چې دا غصه اور دی په بر راخي، چې اوبه وڅښې نو یخ شي. او څلورم علاج که پنځم علاج دا دی چې هغه مجلس نه وتښته، لاړ شه، چې هغه ځای کې ولاړ نو شیطان به دې نور هم خطا کوي، او چې هلته نه لاړ شي نو غصه به دې سړه شي. یو کس وایي چې زما 2 ښځې دي، او زه کوشش کوم چې د دواړو حق پوره ادا کم، لیکن بیا هم انسان دی کمزوری دی. زه خپلو ښځو ته ویم که چېرې زما نه د چا په حق کې حق تلفي وشي نو ما معاف کوئ. نو زما ښځې ما ته وایي چې مونږ معاف کړی. نو آیا دې صورت کې سړی ګناهګار دی او که نه معاف بشي؟ او چې کله هغوی خپل حق تا ته معاف کوي او په زړه سره وایي چې مونږ معاف کړی، نو دې سره معاف کیږي. خو به هر حال ته کوشش کو چې ستا یاد وي چې دا زیاتې دی، نو داسې زیاتې مه کو چې د یو سره زیاتې وکړي او بله خوشحاله کړي. ځکه چې کوم سړی په ښځو کې برابرې نه کوي، په ورځ د قیامت به هغه داسې راځي، حدیث مبارک کې راځي چې میدان د حشر به د هغه د خلکو سره جمع او حشر داسې کېږي چې دا یو اړخ به فالج زدی، یو اړخ نیم مخ، یو لاس، یو نیمه تنه، او دغسې یو خپه. یو کس وایي چې وینه د بدن نه روزي او یا هوا خارج شي، نو د هغې سره صرف چاردام به کوي که استنجا به هم کوي. نو استنجا ته ضرورت نشته. وینه خارج شوه نو که وینه د هغه ځای نه چې کوم ځای نه بول راځي، واړه یا لوی، نو بیا خو به استنجا کوي. او چې د هغه ځای نه علاوه نو هغه ځای به پاک کړي چې کوم ځای نه وینه راوتي وه، ځکه چې وینه نجس ده او استنجا ته ضرورت نشته. او چې کله هوا ووته نو هوا د هغه ځای نه وتې ده، لیکن دې کې استنجا ته ضرورت نشته، او ځان چاردام به وکړي بس. لیکن البته یو خبره درته وکړم چې کله سړی زوړ شي، کمزوری شو، بوډا شو، نو دې سره په بدن کې استرخای مفاصل راشي، د انسان اعصاب ډیله شي، سست شي، کمزوری شي. نو چې سحر پاسې شپه تېره شي نو ځان استنجا لویه کول پکاري، ځکه چې کله کله سړی خبر نی د شپې په اوده کې د بادو د اخراج سره لوی بول هم کله خارج شي او هغه بار لګېدلی وي، نو هغه نجاست چې وي نو استنجا وکړي. یو کس وایي چې په دین باندې استقامت نه څه مراد دی؟ استقامت دې ته وایي چې کومه خبره تا وکړه، خدای دې ومنلو، باس په هغې باندې ټینګ ودرېږه، دې ته استقامت وایي. نو خدای دې ومنلو مطلب څه دی؟ الله یو دی، نو هغه سره څوک شریک مه ګرځو. الله دې ومنلو نو الله جل شانو دې حاکم ومنلو، الله دې معبود ومنلو، د الله هر حکم دې ومنلو چې هغه ما ته څه وایي زه به هغه کوم. نو هغه تا ته وایي چې مونځ کو پابندۍ سره ته مونځ نه کې، نو دا استقامت علی الدین نه دی. تا ته وایي چې حرام مه خوره، ته حرام خورې، دا استقامت علی الدین نه دی. په دین باندې استقامت هم دغه دی چې ته څنګه د خدای د معبودیت اقرار کې، د هغه د حاکمیت هم اقرار کې، د هغه د رازقیت هم اقرار کې، د هغه د خالقیت هم اقرار کې، هغه حاکم هم منې، هغه معبود هم منې، هغه ارس منې. چې کله د هغه خلاف کې د هغه یو حکم اوس نه منې، نو دا استقامت نه دی. یو کس د رضاعت مسلې تپوس کړی دی چې زنانه ماشوم ته پی ورکړل، نو دا د جمعې د مونځ نه پس مفتي صاحب نه تپوس کوي، دې کې پرچې کې کله کله خطا کیدی شي، نازکه مسله وي، دا بیا تپوس کوي. یو کس وایي چې د 5 میاشتو ماشوم مور سره په کټ کې پروت و،
دا پروتو او ټوله شپه یې ژړل. بیا 4 بجې وده شو. بیا مورم چې کوم دی نو وده شوه چې سهار پاڅېدل نو ماشوم مړ و او دا ماشوم بیمار هم و. مور یې ستړي شوي وه نو ځکه وده شوي وه. اوس په دې مور باندې کفاره شته دی او که نه؟ نو که دا د دې مور د لاندې راغلی مړ شوی نو بیا بې کفاره شته، او که د مور د لاندې نه مړ شوی بیمار و مخکې نه په خپل دغسې په خپل مر باندې مړي نو بیا بې کفاره نشته. یو کس تپوس کوي چې سري او جهري مونځونو کې په امام پسې سورې فاتحه ویلی کېږي او که نه؟ نه، په امام پسې چې ولاړې نو نه به په سري مونځ کې سورې فاتحه وی او نه به په جهري مونځ کې وی. البته ثنا به وی سبحانک اللهم، تعوذ تسمیه به نه وی ځکه چې هغه تابع د قرات دي او قرات امام کوي ته نه کوې نعوذ بالله بسم الله به نه وی. بیا به تکبیرات وی د انتقال رکوع ته چې ځې نو الله اکبر به امام وی ته به وی، تسبیحات به وی په رکوع په سجده کې، تحیات به وی، قرات به نه وی، په سري کې به نه وی، په جهري کې به نه. ځکه حدیث مبارک کې راځي من کان له اماما فقرات الامام له قراءه، چې د چا امام شته دی نو د امام قرات د هغه قرات دی. مسلم شریف کې حدیث کې راځي تشهد کې دا حدیث موجود دی وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام پڑھے تو تم خاموش کڑے رہو. چې کله امام قرات کوي نو ته چپ ولاړیا. په حدیث مبارک کې دا نه دي فرمایلی چې جهري مونځ کې او که سري مونځ کې. یو کس وایي چې محض دل بہلانے کے لیے نیٹ ڈاؤن لوڈ کرنا اسراف اور تبذیر کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ چې د زړه خوشحالولو لپاره نیټ ډاون لوډ کړي دا اسراف او تفریق تبذیر کې راځي او که نه؟ او راځي، ځکه چې نیټ کې نور سي او ټول دغه ګندونه پکې. اوس خو داسې حالت رالو زه خو موبایل باندې مې کله کله د بل په موبایل باندې چې ما ته چا پیغام راغلی هغه وګورم چې پیغام مې اورېدو نو په هغې کې 2-3 ځله راته اشتهار رالو او په هغه اشتهار کې ښځه راشي او هغه ښځه مختلف اشتهارات هغه وړاندې کوي. ته به پیغام اورې ویني پکې په واتساپ باندې په هغې کې به ته راځي. نو دې خبیث څیز سره چې څنګه ګوتې چیړي نه په هغې کې خامخا څه نه څه ګن شته. نو بې ضرورته دا خلاصول او کلاول نه دي پکار. دا داسې ده لکه چې تا خپلو پاکو اوبو ته خپل کور ته د ګنده جوهر ګنده تالو چې د کلي ټول وینې زوې ګندونه سوټې متیازې په هغې کې جمع کېږي هغې نالۍ کور ته راولي. دا نیټ داسې شی دی. یو سړی کاروباري سړی دی ضرورت دپاره یې کلاوی او هغه دې څیزونو ته بیا پام نه کوي نو دغه وخت کې نن سبا ضرورت ګرځېدل دی هغه بېل شی دی. لیکن اس به ایسا دل بہلانے کے لیے دا ټیک نه ده. یو کس وایي چې یو رشوت خور سړي څخه یو ضروري کار پیښ شو، بل کس دته وایي چې دا عالم دی دته څه پیسې پرېږده نو هغه ته د علم په واسطه باندې واسطه ورکول دا جایز دی او که نه؟ دا جایز نه دی. دا د علم حتق دی، د علم دین دی، د علم سپکاوی دی. د علم واسطه ورکول خو دې باره کې نه دی جایز چې ته خیبر بازار ته لاړ شې او په فوټپات باندې ناست سړي نه جرابې اخلي کباړي او هغه تا ته په 50 روپۍ جوړه درکوي او ته ورته وایې چې طالب یم پیسې راته پرېږده. دا د علم سپکاوی دی. ته ورته وایې چې امام یم پیسې راته پرېږده. دا د علم سپکاوی دی. ته ورته وایې مدرس یم پیسې راته پرېږده. دا د علم او د دین سپکاوی دی. تا سره د دین ستا تعلق د دین سره دی، نسبت د هغې ته دی. هرګز داسې مه کو. بس خبره ورسره کو ته چې کوم بریډ باندې غواړې که هغه درکوي خو ټیک ته واخلته نو که نه نو ځه خپله لار نیسه. ته اوس امامت درس افتا طالبي هغه ته مه وړاندې کو. بیا رشوت خور سړي ته ځې که هغه ته رشوت ورکولی نو رشوت مو ورکو، رشوت ورته مو ورکو. صبر کولی شي نو صبر وکړه او که نه ستا داسې ذاتي حق دی چې هغه وصولول ضروري دي د هغې دپاره رشوت ورکې نو بیا دې زړه ته وایه او الله جل شانو ته وایه چې یا الله دا رشوت ته حرام کړی دی حرام و لیکن دا سړی ما نه پرېږدي ما نه خامخا اخلي الله ما ته حق راکوي چې ما دا پیسې ورکړي تر څو چې مې دا نه ورکړي تر هغې پورې نه پرېږدي نو سپک ورته ګوره حرام ورته ګوره خو د خپل ضرورت دپاره هغه ټایم کې ورکړي نو داسې ټیک ده. یو کس وایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی کېدو په خوشحالۍ کې روژې نیسم نو دا کله کله دا عمل درست دی او که نه؟ نو دا ټول د پیغمبر علیه السلام امتیان دي چې څوک روژې نیسي. دا موږ ته دا نعمت را رسېدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجې نه دی
خو ته داسې کو چې الله جل شانه د ناراضي شي او ته داسې هم کولی شي چې روژې نفلي ونیسي او د هغې اجر و ثواب یا الله زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورسي. هغې ته ضرورت نشته، لیکن په دې کې ستا عزت دی، تا ته به خدای اجر ډېر درکړي چې د پیغمبر سره یې دومره مینه ده او تعلق دی. یو کس وایي چې زه سهار لمونځ ته چې راشم نو نور راختو پورې په جومات کې ناست یم او چې د اشراق لمونځ کوم نو بیا کور ته ځم، دا عمل ټیک دی او که نه؟ او دا ټیک دی، داسې کولی شي، لیکن دا واجب او فرض مه ګڼه. او چې څوک نه پاتې کېږي نو هغوی ته سپک مه ګوره چې وګوره دا خلک داسې ملا صاحب دی او دی لاړو کور ته، که چېرې داسې کې نو بیا په دې ګناهګارېږي. یو کس وایي چې څوک روزانه یا د جمعې په ورځ زر ځله درود شریف درود ابراهیمي وایي نو تر هغې پورې هغه ته مرګ نه راځي تر څو پورې چې الله تعالی هغه ته په جنت کې کور ونه ښیي او په خوب کې ورته ونه ښیي. نو دا څنګه دی؟ د مطلب دا دی چې دا حدیث شته او که نه؟ نو ما لټولی تر اوسه پورې ما ته دا حدیث نه دی میلاو شوی. البته زه تاسو ته یو خبره کوم، که تا ته خدای په خوب کې جنت وښیي او په هغې پسې تا داسې بدعملي کړي وي چې هغه جنت درنه کېږي نو په لیدو سره به یې څه وکړي؟ بلکې چې کله سړی مړ شي او قبر کې کېښودی شي، که دا کافر وي او که دی مسلمان وي، که کافر وي او که مسلمان وي، دی په قبر کې روزانه جنت هم ویني او دوزخ هم ویني. په قبر کې جنت هم ویني او دوزخ هم ویني. کافر جنت هم ویني دوزخ هم ویني، مسلمان جنت هم ویني دوزخ هم ویني. په برزخ کې دته منظر خولی کېږي لکه په سکرین باندې چې ته څه شی ویني. او دا دې دپاره جنت ورته الله جل شانه کافر ته وښیي، ورته وایي چې که تا نیک عمل کړی وي، ایمان دې راوړی نو ستا دا ځای دا جنت دی. خو تا چونکې کفر اختیار کو، ایمان عمل دې ونه کو، ایمان دې ترلاسه نه کو، نو اوس ستا نه هغه ځای لاړو، اوس په جهنم کې ستا دا ځای دی، هغه ځای ورته وښیي دوزخ والا. او چې مسلمان وي، مؤمن وي او ایمان او عمل صالحه محفوظ کړي نو هغه ته الله جل شانه دوزخ وښیي چې ستا په جهنم کې دا ځای و. که تا ایمان نه وی راوړی خو د ایمان په برکت سره ماته د جهنم د دې ځای نه خلاص کې او د هغې په عوض کې مې جنت کې دا ځای درکو، نو دغه وخت کې کافر ډیر زیات خفه شي او مسلمان ډیر خوشحاله شي، ځکه چې د غم نه مصیبت نه خدای بچ کو، جنت ته بوتلو مسلمان، او کافر یې هغه نعمت نه واغشتو چې هغه ته کوم جوړ شوی. د هر یو کافر دپاره په جنت کې ځای جوړ دی. الله جل شانو سره څه کمی نشته، خو ورکوي په ایمان او اعمال صالحه سره. او الله پاک ته د هر چا باره کې علم دی چې دا سړی څومره اوبه وکړي. یو کس وایي چې زما سوال دا دی چې خارو یعنې مینا حلال دی او که حرام؟ دا حلال دی. خارو حلال ده، مینا حلال دی. خارو و مینا بیل بیل دی. خارو حلال ده او مینا هم حلال دی. او دویم تپوس دا کوي چې مونږ ته به څنګه پته لګي چې دا حرام دی او یا دا حلال شرعي لحاظ سره دی؟ نو دا چې ته عالم نو بیا به ته خپله پته لګي، او چې عالم نی، کتاب قرآن او حدیث او سنت او فقه دې نه لوستي، نو بیا د عالم نه تپوس وکړه نو هغه به تا ته وایي چې دا حلال دی دا حرام دی. بل تپوس کړی دی چې شارک میې او جینګه دا حلال دی او که نه؟ میې چې میې وي نو هغه حلال دی، که هغه هر څنګه چې. او د مئی په باره کې شارک میې دا دی چې هغه میان خوري، نو ہر یو میے بل میے خوری، ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، او میے حلال ہے. البته بعض چیزونه داسې دي چې د احنافو په نزدې چې میې ورته خلک نه وایي هغه حلال نه دي، لکه په سمندر کې چې اندخ هم شته نو دا نه دی حلال، مگرمچ هم شته دا نه دی حلال. په سمندر کې ډېر مخلوق دی. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي صرف سمک چې میې ورته وایي هغه حلال دی. بل تپوس د کړی دی چې جینګه حلال دی او که نه؟ نو جینګه دا د مئی یو قسم دی. په دې کې د علماو دوه قوله دي. بعضې علما وایي چې نه دی حلال، ځکه چې هغه ته مئی نه وایي بلکې هغه ته جینګه وایي، یا بعضې ورسره دا ټکې ولګوي جینګه مچھلی، جینګه مئی. او چې څوک وایي چې حلال دی نو هغه اکثر د هغه علاقو خلک دی چې د سمندر په غاړه پاتې کېږي، لکه کراچۍ، بنگلادیش، د هندوستان جنوبي علاقې د سمندر په غاړه دا خلک وایي چې حلال دی. قول راجح دا دی چې څوک ورته میې وایي نو حلال دی.
او چې څوک ورته مې نه وي نو هغه وایي چې نه خوړل جایز، ځکه چې د احنافو په نزدې باندې مې صرف حلال. یو کس وایي چې په ساړه کې د اوبو ضرورت پیښ شي، غسل واجب شي او اوبه یخې وي، نو آیا تیمم کولی شي؟ نه، نشي کولی تیمم، بلکې په اوبو باندې به غسل کې. او مونږ د کلي د دیهات وخت ما تیر کړی دی، ما په جمی کې په یخ جمی کې په سین کې لامبلي دي چې غسل ضرورت بشو، او په سین کې اوبه یخې ګلی وي واوري وي، او الله جل شانو انسان ته توفیق ورکړي. نو دې سره سړی دا عذر نه دی. عذر دا دی چې په سر کې غټ زخم دی او که چېرې هغه زخم سره تا ولامبل نو په سر کې به دې اوبه لاړې شي او هغې سره به سړی هلاک شي، یا به بیماری اوږده شي یا به بیماری زیاته شي. نو دې صورتونو کې تیمم کولی شي، لیکن روغ سړی صرف د ساړه د وجې نه تیمم نشي کولی. یو کس وایي چې مناجات الفقیر په کتاب کې چې مفتی صاحب کوم دعاګانې لیکلي د هر ورځې په حساب سره سهار او ماښام د دعاګانې ویلی شي، که نه صرف سهار ویل پکار دي. دې کې تعین نشته دی، دعا ده چې کوم وخت کې ته ویلی شي هغه ویلی شي، ستا خوښه ده. که ټول مناجات الفقیر په ورځ کې خلاصې نو داسې هم کولی شي. یو کس یو څو تپوسونه کړي، یو تپوس یې کړی دی چې یو زنانه ده، د هغې پلار هم شته او ورور هم شته، نو دې ته به حق څوک ورکوي؟ د دې زنانه چې پلار هم شته ورور هم شته، نه د پلار په مال کې حق شته نه د ورور په مال کې حق شته. د دې حق د پلار په مال کې هغه وخت دی چې کله پلار مړ شي، هغې ته ویلی کېږي حق میراث. او میراث حق د مورث د مرګ نه پس وي، د هغه په ژوندون باندې نه. دا خلکو یو غلطه مفروضه ده، زامن کله کله پلار ته اړم شي، پلار ته وایي موږ ته خپل حق راکړه. هلکه د څه شي حق درک؟ پلار په میراث کې مال وړ نو پلار خو د لا مړ نه دی، هغه د هر څه مالک دی، هغه خوښه ده که دا ټول مال چاته هبه کوي، بخشش کې ورکوي، تا ته یې درکوي که پسیني له وکوي. نو حق هله کېږي چې کله مورث مړ شي، نو د لور برخه د مال د پلار په مال کې هله ده چې کله پلار مړ شي. اوس به تقسیمولو کې دا څوک ورکوي؟ نو وصي ورکولی شي. وصي هغه ته وایي چې دا مړی یو کس کېنئ په هغه په امانتدارۍ باندې د اعتماد وي، هغه ته وایي چې زه مړ شم نو زما د اعمال به تقسیم کړي، او زما زوی ته به دومره ورکړي، لور ته به دومره ورکړي، ښځې ته به مې دومره ورکړي. دې ته وصي وایي. یا په خپلو زامنو کې په یو کس باندې اعتبار وي، هغه ته وایي چې د اعمال بچې برابر تقسیم کا، مفتی صاحب نه تپوس وکړه، د میراث په مسله باندې تقسیم کا، بیا هر چا ته خپل حق ورکړه. دا طریقه ده. او د رور په مال کې د خور څه نه کېږي. البته که خورې کمزوري وي، هغې ضرورتونه دي، نو ورور ته پکار دي چې د خور خیال ساتي او هغې ته برخه ورکوي. نو لیکن د دې حق هله کېږي د رور نه چې کله رور وفات شي او داسې وارث هم نی د رور چې هغه د خور ته برخه نه ورکوي، یعنی مانع نی، رکاوټ نی، لکه خپل اولاد شو. دویم تپوس یې کړی دی چې کله پلار مړ شي نو د هغه نه پس به د رور په ملکیت کې دا حق ادا کېږي که د پلار په ملکیت کې؟ نو ما ووی چې پلار مړ شو نو د پلار په ملکیت کې به ادا کېږي. مثلا پلار سره پیسې وي، د هغه نه سرمایه پاتې شوه، نو دې لور ته به حق ورکولی کېږي. که د هغه نه څه پاتې نه شول، نه جایداد شته، ځمکه شته، نه پټی شته دی، نه نقد شته، نه مال شته، سامان شته، نو بیا ایس هم نه رسېږي. د رور په مال کې د رور ځان ته مال دی، بیل د خور حصه نشته دی چې رور یې ژوند دی. یو کس وایي چې یو سړي ته ما په مضاربت باندې پیسې ورکړي، هغه په حواله په هونډۍ کاروبار کې استعمالوي، نو کال پس هغه ماته نفع راکوي، آیا دا ټیک ته و که نه؟ که چېرې دا د مضاربت شرعي د اصولو مطابق وي نو بیا ټیک ته، او که نو نه. او دا چې ته تفصیل ولیکې نو بیا به هله زه ویلی شم چې او دا ټیک ده. مضاربت یو شرعي معامله ده، دا جایز ده. هغه دې ته وایي چې یو سړی بل ته پیسې ورکړي، هغه ته وایي چې دا 10 لک روپۍ واخله او ته په کار پوهېږې، زه نه پوهېږم، دا استعمالوه، تجارت کې لګو، او بیا چې کله په دې کې ګټه راشي نو هغه بیا تقسیموي. د دوی خوښه ده چې په څنګه خبره جوړه شوه، نیمې اخلي، 50% یو 50% بل، یا 2 برخې یو اخلي یو برخه بل اخلي. داسې کولی شي چې څنګه د دوی په خپله کې مشوره وشوه، خبره یې جوړه شوه، پس د هغې نه چې ګټه راځي نو په هغه حساب به تقسیمیږي. نو مثلا که چېرې هغه 10 لک روپو 1 لاک روپۍ ګټلې وي، نو بیا به 50-50
50,000 د یو شي 50,000 د بل شي او کدی 10 لک روپو 50,000 ګټلې وي نو بیا 25,000 رسی او کدی 10 لک روپو په کال کې یو پیسې هم اون ګټلم د یوم نشته او د بلم نشته او کدی تاوان کو نو تاوان باول ګټې تزي چې کومې پیسې ګټه په دې باندې شي او په دې 20 لک باندې هغه ګټ ته تاوان وړو دا غینه به ورکو او راس المال به نه ورکو یو کسوي چې د چا په کور کې ټي وي وي نو آیا داغه مسکور کیږي او کنه او قبليږي او کنه نو یو صحت یو قبولیت دی قبولیت خو الکیږي چې صحیح وي او کله کله داسې وي چې موږ ظاهري صورت کې صحیح دی لیکن قبول نه دی د الله په نزد دا خدای ته پته ده البته کور کې چې ټي وي وي نو موږ کیږي لیکن چې ټي وي مخامخ پروت دی تصویرونه پکې جاری دي نو موږ مکروه دی موږ مکروه دی ګناګاریږي او چې ټي وي شته نو ټي وي داسې ځای کې کېږي چې ستاغه ته شار راځي او پاغه باندې څه کپڑا واښو نو بیا مستو